سونو 90 سکند سره زیم همیرا او د نن مهم خبرونه په خیبر پختونخوا کې د جون 15مې راسې د بارانونو سیلابونو او د لینډ سلایډینګ په وجه 22 تنان په حق رسیدلی او 11 ژوبل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیمین ګنډاپور د سیلګرۍ ځایونو کې جوړ شوي تجاوزات ختمولو حکم ورکړی دی. نړیوالې ورورولۍ یو ځل بیا په پاکستان باور څرګند کړی. پاکستان یو بله کامیابی ترلاسه کړې ده، کوم کې چې د پاکستان د اقوام متحده انډسټریل ډیولپمنٹ بورډ 53م غونډې د مشر په توګه ټاکلی شوی. د انسټیټیوټ اف اسټریټیجک سټډیز د 52مې کلیزې په موقع د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل خطاب کې ویلي دي چې پاکستان خپل وګړي د هندوستان د اوبو زورګیرۍ کې یرغمال کولی نشي. وزیر اعظم شهباز شریف د زیارت په ورځ د جولای په 3مه نیټه به آذربایجان د 2 ورځو سرکاري دوره کوي، چېرته به چې هغې د اقتصادي تعاون تنظیم غونډه کې د پاکستان نمایندګي کوي. د راتلونکي 15 ورځو لپاره پېټرولیم مصنوعات په قیمتو کې لیټر په سر 20 روپۍ زیاتېدو امکان دی، خو ولې ختمي فیصله به وزیر اعظم شهباز شریف ورکوي. دا دي تر دې دمه مهم خبرونه. نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سونو پښتونخوا سره